نن درته عزتمندو محترمو د رمضان المبارک د اخیری جمعې یو خاص اسم اعظم والا عظیم وظیفه وړاندې کومه چې په هغې سره محترمو عزتمندو دعاګانې خامخا قبلیږي او د رمضان المبارک میاشت هم ده اخیری شپې ورځې دي یو څو ورځې پاتې دي نو الله جل شانه په دې رمضان المبارک کې د روزهدار دعا د روزه ماتي په وخت کې خامخا یو دعا قبلیږي او قبلوي نو محترمو د دې اسم اعظم وظیفه چې نن کوم تاسو ته وړاندې کوم په دې سره به الله جل شانه ستاسو حاجات او ستاسو مشکلات دا به ضرور حاجات به پوره کوي او مشکلات به حل کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته محترمو دا نننی وظیفه د اسم اعظم وظیفه ده یعنی اسم اعظم د الله جل شانه یو خاص او فټ نوم دی چې په هغې په وجه باندې الله جل شانه دعاګانې خامخا قبلوي او څومره روایات او ویناګانې چې د اسم اعظم په باره کې راغلي دي په هغې کې د الله جل شانه دا نننۍ وظیفه کې چې کوم دوه نومونه زه تاسو ته وړاندې کوم نو د دې باره کې هم زیات روایات راغلي دي او د دې محترمو د دې دوو نومونو د اسم اعظم د دې ډیره اسانه وظیفه ډیره اسانه ده وظیفه یې ډیره زیات اسانه ده او ان شاء الله تعالی چې که دا وظیفه مونږ او تاسو وکړله نو په خپله به مونږ ته کامیابي ادا به مونږ ته معلومه شي او مونږ به خپله کامیابي دا په خپله باندې محسوس کو او او به وینو او د ټولو نه زیاته محترمو د ټولو نه زیاته او بهترینه نښه دا ده چې کله هم مونږ او تاسو دا وظیفه وکړله نو الله جل شانه به مونږ ته یو آرام یو روحانیت یو سکون محسوس کړي او زمونږ بدن به ډیر سپک شي او تاسو به په خپله پته ولګي چې زمونږ دا دعا چې کومه ده دا خامخا قبول شوله نو محترمو دعا قبول شوله او وظیفه می هم قبول شوله زمونږ طبیعت به ډیر په سکون سره شي نو زما محترمو چې مونږه څومره په اخلاص سره دا وظیفه وکړو او هغه عمره به الله جل شانه مونږ ته ډیر اخلاص او ډیره پیدا راکوي نو محترمو د رمضان المبارک اخیری جمعه ده په دې باندې د دې وظیفې سره سره که چېرته مونږه د صلات تسبیح مونږ وکړو نو الله جل شانه به مونږ ته ډیره زیاته پیدا او ډیر مشکلات به زمونږ په دې باندې حل کړي نو محترمو که څوک ورسره د صلات تسبیح مونږ کولی شي نو عزتمندو دا به ډیره افضله وي زما عزتمندو محترمو دا وظیفه د جمعې مبارکې په ورځ ده چې کم وخت تاسو کولی شئ کم وخت تاسو ته اسان وي کم وخت تاسو فارغه وي او په توجه سره نو هغه ټیم تاسو دا وظیفه کولی شئ څه خاص وخت والله مقرر نه دی خو د جمعې په ورځ به یې کوئ او یا د جمعې په شپه هم دا وظیفه کولی شئ نو محترمو د دې وظیفې طریقه کار دا ډیر آسان دی محترم وظیفه دا ده چې 2 رکعاته نفل به وکئ خو خبرې اترې به د چا سره نه کوئ چې کله 2 رکعاته نفل وکړئ تاسو نو د هغې نه پس به چا سره خبرې نه کوئ او 3 ځله به درود پاک په نبی علیه السلام باندې ووایئ او بیا به د الله جل شانه دا 2 نومونه اسم اعظم چې بللی شي یا احد یا صمد یا احد یا صمد دا دې طریقې کار دا دی چې دا به 11 سوه پیری یعنی 11
زلا 1100 زلا به دا ووایي، یعنی 1100 مرتبه به دا ووایي. او بیا به اخیره کې درود پاک په نبی علیه صلوات و سلام 3 ځله بیا ووایي. محترمو دا به څنګه شمارل کېږي؟ د دې طریقه دا ده، یا احد یا صمد، تا یو پیره شوله، بیا یا احد یا صمد، دا 2 پیرې شولې. دا دواړه نومونه اسمونه مبارکه، دا نومونه مبارکه تاسو په یو ځل ووایئ نو دا به یو ځل شمارل کېږي. او بیا محترمو که د چا حاجت ډیر زیات مشکل وي یا لوی وي یا زر حل کول غواړي، نو دا وظیفه به بیا تاسو 2100 مرتبه یعنی سل د پاسه 2000 پیری به دا وظیفه کوي. چې کله تاسو دا وظیفه وکړله نو محترمو نو بیا به ډیر په عاجزۍ سره، په انکسارۍ سره، په منت او زارۍ سره به د الله جل شانه طرف ته متوجه شئ او دعا به وغواړئ. او دعا به څنګه غواړئ؟ دعا به ډیر په جړا سره، په توجه سره، او دا به الله جل شانه ته وایي چې یا الله پاکه ته زمونږ دا مشکل حل کړي، اسان کړي، زمونږ دا حاجت پوره کړي، ځکه چې ستانه بغیر یا الله پاکه زمونږ بل څوک نشته دی د حاجت پوره کولو والا او د مشکل حل کولو والا. نو محترمو دا وظیفه په خپله هم وکړئ. اخري جمعه ده د رمضان مبارک، او نورو مرګرو سره، مسلمانانو ورونو سره د ثواب په نیت سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.